أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. دا آیات سورة آل عمران او دا په مدینه منوره کې نازل شوی دی. 200 آیاتونه دي پکې او شل په دې کې رکوګانې دي. لومبي صورت قرآن مجید کې چې کوم دینو پای کې لومبني صورت سوره فاتحه ده او دویم صورت سوره بقره او دریم صورت د سوره آل عمران. آل عمران ورته ځکه وی دا عمران د مریم علیه السلام د هغه والد سیبو دغه په نوم باندې صورت ته دغه ذکر دی پکې. دې وجه دې ته سوره آل عمران وی. دې نه مخکې سوره بقره کې اکثر احکامات دغه اجمالا او تفصیلا ذکر وشو. بیا د دې په ضمن کې د کافرانو مخالفت او د هغوی سره مقابله هم ذکر شو او آخر کې د دعا په تور راغلو چې ونصرنا علی القوم الکافرین چې الله مونږ ته په کوم د کافرانو باندې غلبه راکړي. نو خلاصه او حاصل دا چې په کافرانو د غلبې دعا وشوه. دې مناسبت باندې د سوره آل عمران آیاتونه نازل شو چې کافرانو سره لاس او جبه باندې مقابله په دې کې د جهاد ضرورت وي. نو لکه چې دا ونصرنا علی القوم الکافرین کافرین تفصیل په دې آیاتونو کې راغی. دغه اجمال ونصرنا علی القوم الکافرین او تفصیل د سوره آل عمران په دې آیاتونو کې راغی. سوره آل عمران تقریبا اتیا یا لسکم سل آیاتونو د هغه شی نزول دادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې د نجران عیسایان رالل. دغه یو وفد راغی. دغه وفد تقریبا په 70 کسانو باندې مشتمل او په دې وفد کې لوی لوی پادریان د عیسایانو او په دې کې د دې ټولو نه لوی پادری ابو حارثه ابن علقمه د هغه نوم او دې په اصل کې عربي او د عربو او د بني بکر بن وائل قبیله سره تعلق ساتو. نو دې پکې هم راغی. دې وروستو عیسائی شو، پوخ عیسائی شو. چې کله عیسائی شو د روم عیسایانو د ډیر قدر او عزت کو، ډیر مال دولت ولوم ورکو او د مذهبي اعتبار سره ورل ډیر لوی درجه هم ورکړي او ډیر لوی قدر او عزت پکاو. دې هم په دغه وفد کې راغی. نو چې کله راغی نو نبی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او دې د پاره ډیر راغلی چې دې د مسلمانانو ته الله پاک فتح او کامیابی ورکړه او فتوحات وشو. نو دې د دیو جنرال چې موږ د مسلمانانو سره خو جنگ نشو کولی خو لړ بشو د نبی علیه السلام په خدمت کې به حاضر شو او اسلام ته بسر ټیټ کو دغه غلبه به اومنو او هغه چې موږ باندې کم ټیکس دی نو هغه بر باندې ټیکس کی دي او موږ له هغه په بدله کې امن راکړي. تاسو ما ویلو چې کوم کافر د مسلمانانو په ملک په ټیکس او جزیه سره پاتې کیږي نو د دوی وینه بیا د سي محفوظي لکه څنګه چې د مسلمان وینه محفوظ دوی خپل امن غوښتو د امن لپاره رااله. نو دا تقریبا 70 کسانو د دې چې کله رالل نو نبی علیه السلام صحابو ته د دې د اسونو او د دې د خوراک سکاک بندوبست وکړي. صحابو ته چې موږ سره خو درس نشته دي چې په یو ځای باندې د دې بندوبست وکړو خو دوه کسان او درې کسان به یو کس ځان سره بوزو. نو دې پادریانو ورته وی چې نه مونږه په ټول په یو ځای باندې پاتې کیږو تاسو سره. نبی علیه السلام ته فرمایي چې زموږ سره په ټول د یو ځای د پاتې کېدو موږ غریب خلک یو دومره غټ ځای موږ سره نشته چې او یا کسان په یو ځای باندې موږ تاسو ځای کو.
بیا به دې څوک چې مسجد نبوي کې به تاسو موږ سره پاتې کېږئ دلته ټول په یو ځای او دې د دې یې دا خبره کوله چې صحابه کرامو اخلاق خو مشهور وو نو هغې وی چې د دې اخلاقو ته د فادریانې په دې باندې یېرېدل چې کو دې دوه درې کسان دا چې کوم دې بوزي او دې د صحابو د اخلاقو ته وګوري دا ټول مسلمانان شي نو موږ به دغه شان تش پاتې شو ځکه چې دین خو به دې ته ډېرې لوی نفع وي نو موږ به دغه شانتې پاتې شو د دې یېرې نه دې دوه او درې کسان د نبي علیه السلام سره پرې نه ښودل نو مسجد نبوي کې دې ټول کېناستل نبي علیه السلام ول د خوراک او د څښاک د هر څه بندوبست وکړو بیا پکې یو کس شراب هم وغوښتل صحابو ته حلال څیزونه غواړئ چې زموږ په وس کې به راوړو لیکن د حرامو څیزونو نه تاسو ته اجازه شته دی نه موږ ته اجازه شته او بیا دی بیت المقدس طرف ته نبی علیه السلام ته وایي چې د الله پیغمبر موږ خپلې قبلې طرف ته مونځ کوو بیت المقدس طرف نو هغه طرف ته چې کوم دی مونځ وکړو نو دې چې کله دی رالل نو دی د نبی علیه السلام سره په اختلافي مسایلو باندې بحث شروع د هغې په جواب کې الله پاک جل شانه تقریبا اتیا یا لسکم سل آیاتونه د سوره آل عمران د ابتدایي آیاتونه چې د الله پاک نازل کړو نو دی بحث پس باندې کو په کوم مسایلو باندې دی بحث کو اختلافي مسایل سو بنیادی د عیسایانو درې قسم عقیدې دي او درې قسم ډلې دي په عیسایانو یو عقیده د دې دا ده چې درې خدایان دي یو الله پاک په خپل خدای دی یو حضرت عیسی علیه السلام خدای دی او یو بیبي مریم خدای دی دا درې وړه خدایان دي ثالث و ثلاثه درې خدایان دي یو عقیده د عیسایانو دا ده او دویمه عقیده د عیسایانو دا ده چې هغوی وایي چې عیسی علیه السلام بس په خپله باندې خدای دی العیاذ بالله او درېمه عقیده د دې دا ده چې عیسی علیه السلام دا د الله پاک زوی دی نو دا بحث چې کوم دی شروع کو او چې کله دی دا بحث شروع کو نو الله پاک جل شانه آیاتونه چې کوم دی راولېږل نو د سوره آل عمران په دې ډومبي آیات کې الله پاک جل شانه خالص توحید بیان کړی دی چې بس الله پاک یو دی او د نورو آیاتونو کې بیا په دغه داوا باندې نومبه داوا یې خده چې توحید یو دی دا الله پاک یو دی خالص توحید پکې د الله بیان شوی چې الله یو دی او وروسته پس بیا د الله پاک په یووالي باندې عقلی او نقلی دلایل ذکر شوي نو دلته کې الله پاک جشو فرمایي الف لام میم یعنی الله پاک پوهیږي په مراد د دې ټکو باندې والله اعلم بمراده الله د دې ټکو په مراد باندې پوهیږي نو په حقيقي معنی دا الف لام میم پړومبي کې چې کوم دې تر شو ډومبه سپاره کې په دې باندې موږ بحث کړو خو الف لام میم د حروف متشابهات نه دي نو د دې معنی خالص الله ته او د الله پیغمبر ته معلومه ده بل چاته نه معلوم بعضی مفسرین وایي چې د الله د پیغمبر په منځ کې دا راز دی او فرضي معنی علما کوي خو فرضي معنی د حقيقي معنی نه ده بلکې بعضی علما دا معنی کوي د الف نه مراد چې کوم دی معنی د الف دا الله ده او د لام نه مراد جبريل عليه السلام دی او د میم نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم دی نو وی چې دا قرآن د الله د طرف نه جبريل عليه السلام په واسطه سره په نبی علیه السلام باندې نازل شوی نو دا چې فرضي معنی دي نو حقيقي معنی چې دا هغه الله ته پته بل چاته نه پته د متشابهات حکم هم دادي چې په دې باندې ایمان راوړل واجب دي مونږ وایو چې دا د الله د طرف نه دي او ایمان پر راوړل واجب دي کیفیت د چې کوم نه مجهول دي او معنی د دې حقيقي معنی دا خالص الله ته چې کوم نه معلومه ده بل چاته معلومه ده او انکار ته کفر دی نو ایمان به واجب دی انکار ته کفر دی او د دې حقيقي معنی چې کوم ده هغه الله ته معلومه ده دا د حروف مشابهات نه دي او شاه منصور باباجي سے فرمایل وی په جنت کې به هر یو کس جدا جدا خواهش لري جدا جدا ارمان بکی چې خدای ماره دا ارمان پورا کا دا ارمان پورا کا دا ارمان پورا کا زما به غټ خواهش دی چې الله تعالی چې الله پاک ما د حروف متشابهات معنی وک څومره متشابهات چې قران کې راغلي دي نو بعضی متشابهات دي چې لفظي معنی خو یي خو لفظي معنی هغه حقيقي معنی نه انسان د کیفیت نه منوش دا بسنګ لکه الرحمن على العرش استوى الله پاک چې کوم دی په عرش باندې دی نو د دې معنی خو لفظي دا په دې زموږ ایمان دی او کیفیت راته نه دی معلوم چې الله پاک څنګه په دې عرش باندې عرش مخلوق ته الله خالق دی نو دا بسنګ نو په دې کې به ذهن نه چلے کیفیت مجهول دی صرف الله ته معلوم دی مونږ ته نه دی معلوم مونږ صرف دوه ویل شو چې څنګه الله د شان سره خي کما یلیق لشانه څنګه د الله د شان سره خي دوه ویل شو نور په دې کې مونږ خپل ذهن نشو جنگول نو الف لام میم الله پاک پوریږي په مراد د دې ټکو باندې
الله هم الله دی لا اله چې نشته دی بل اله الا هو سوا د هغه نه، بل معبود نشته دی سوا د الله نه. الحي او همیشه تل تر تل ژوندې دی، همیشه ژوندې دی. القیوم او ټول مخلوق لره قایمونکی دی، یعنی ټول مخلوق هغه بقا ورکړی دی، ټول مخلوق هغه قایم کړی دی. نو چې کله د نجران عیسایان راغلل دوی خو دا قسمه عقیدې وي. نو نبی علیه السلام سره په دغه باندې بحث شو. نبی علیه السلام ته وفرمایل تاسو چې وایئ چې عیسی علیه السلام الله دی، نو دا خو تاسو منئ که نه چې عیسی علیه السلام باندې فنا راځي، یأتیه علیه الفنا، هغه باندې فنا راځي. وی بالکل دا منو، وی په الله باندې فنا نه راځي. داسې ذات خدای نشي کېدی، اله نشي کېدی چې په هغه باندې فنا راځي. الله همیش دپاره به قیم او دایم. وی دا منئ چې عیسی علیه السلام خوراک او اسکاک کوي، وی دا منو. وی الله پاک جل شانه د خوراک او د اسکاک نه پاک دی. نو ډېر سوالات یې وکړل، نو هغه ټول چې کله مکمل مجبوره شو نو وحید الذي کفر، نو بس ټټې ونه بس غلی شو، خاموشه شو. ورته وی چې یأتیه علیه الفنا، تاسو خدا منئ چې په عیسی علیه السلام باندې فنا راځي. نو حالانکه د بعضې عیسایانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام باندې فنا راغلی دغه وفات شوی دی، خو نبی علیه السلام ورته داسې ونه فرمایل چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، فنا شوی دی، دا منئ، داسې ورته ونه فرمایل. کو دی ورته فرمایلی دی بیا ډېر خاموشه کړي، خو نبی علیه السلام ورته دا ونه فرمایل. نو عیسایانو دا خبره غنیمت وګڼله چې نبی علیه السلام خو ورته داسې ونه وی چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی، حالانکه د بعضو عیسایانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. دا قادیانیانو هم دا عقیده ده. یو قادیاني یو عالم سره مناظره وه، هغه ته یې ویل چې تاسو وایئ چې عیسی علیه السلام په اسمانونو کې دی. نو زه خو اوس به راوختمه لږ ساعت مخکې او ما زه وګرځېدم، ګورم ما عیسی علیه السلام ونه موندو. هغه وایي خدای دې بې خو به ستا نه وروسته لاړم. هغه ما ته وایي داسې ړوند خو رالېږلی و، دلته ګیر چاپېره ګرځېدو زه یې نه لیدم. نو دغه رنګې د بعضو عیسایانو هم دا عقیده ده چې عیسی علیه السلام وفات شوی دی. نو نبی علیه السلام ورته داسې ونه وی چې عیسی علیه السلام خو فنا شوی دی، دا منئ. نو دوی به دا خبره هم منلې وه، او دا به دوی په نسبت ته دی چې یأتیه علیه الفنا، په هغه باندې فنا راځي، وفات کېږي به، په نسبت په دې خبره ډېر خاموشه شي. نو عیسایانو هم دا خبره غنیمت وګڼله چې یاره مونږ ته خو داسې ونه وی چې عیسی علیه السلام وفات شوی. ځکه د مسلمانانو عقیده دا ده چې عیسی علیه السلام الله پاک ژوندی اوچت کړی دی، اسمانونو کې دی، او قیامت ته نږدې به راځي، د هغه د لاسه به الله پاک دجال ختموي، هغه به مړ کړي، مرداري به، او بیا به الله پاک جل شانه بیا به حضرت عیسی علیه السلام واده کوي، بیا به الله پاک زامن ورکړي، دغه نه وروسته بیا وفات کېږي. وفات شوی دی. نبی علیه السلام ورته وفرمایل یأتیه علیه الفنا، په هغه باندې فنا راځي. نو هغه ټول ومنل چې بالکل په هغه باندې فنا راځي. نو الله خو داسې ذات دی چې هغه په خپله قایم دی، فنا پرې نه راځي، او ټول مخلوق یې قایم کړی دی. نو دا خو د الله صفت نه دی، او الله خوراک سکاک نه کوي. تاسو عیسی علیه السلام خوراک کې منئ، نو دا خو د الله صفت نه، د الله نشي کېدی. نو دلته کې الله پاک جل د آیتونه راولېږل چې الله هم الله دی لا اله چې نشته دی بل معبود الا هو سوا د هغه نه، یعنې د الله نه. الحي تل تر تله ژوندی دی، القیوم او ټول مخلوق لره قیمونکی دی. نازل کړی دی علیک الکتاب، پتا باندې کتاب ای پاک حبیبه صلی الله علیه وسلم، بالحق په حق سره، مصدقا تصدیق کوونکی دی دا کتاب دا قرآن مجید، لما د هغه کتابونو بین یدیه چې وړاندې د ده نه وو، چې وړاندې د هغه نه وو، د هغه نه چې کوم وړاندې کتابونه وو د هغې تصدیق کړي دا قرآن چې هغه حق. تورات، زبور، انجیل، دا ټول کتابونه په خپله زمانه کې حق وو او په دې د عمل قابل. اوس هم حق دي، کتابونه حق دي، مونږ یې منو، خو د عمل قابل نه دي، ځکه چې قرآن مجید نازل شوی دی. نو ټول کتابونه منسوخ شوي دي، د عمل دپاره صرف قرآن مجید کافي دی. وانزل التورات، او نازل کړی دی تورات والانجیل او انجیل، من قبل وړاندې مخکې د دې نه، هدن دا هدایت دی، للناس د خلکو دپاره، د قرآن مجید دا هدایت دی. وانزل، او نازل کړی دی الفرقان، فرق کوونکی، یعنی د حق او د باطل په منځ کې فرق کوونکی دی، د پاک او د پلید په منځ کې فرق کوونکی دی. نو په هر زمانه کې چې کوم خپل کتابونو آسماني، په خپل زمانه کې دا فرقانو فرق کوونکی، د حق او د باطل په منځ کې، د حرام او د حلال په منځ کې، دا ټول فرق کوونکی. ان الذين بشک ها کسان کفرو چې منکر دي بآیات الله
د آیاتونو د الله نه لهم د هغوی دپاره عذاب شدید عذاب سخت دی والله الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند د بدلې دی او خاوند د انتقام دی د بدلې اغستلو ان الله دې آیات کې د حضرت عیسی علیه السلام الوهیت داغه الله کېدل خدای کېدل دا باطل کی چې عیسی علیه السلام خدای نه دی ځکه چې دلته الله پاک فرمایي د الله صفت څه دی والله الله تعالی عزیز غالب دی الله به غالب وي هغه باندې څوک غالب نشي راتللی او عیسی علیه السلام مت يهوديانو تکلیف رساو نو اراده یې کړې وه عیسی علیه السلام هغه يهوديانو ته مینتونه کړي دي ځان ته نشو خلاصولی ځان دې نشو خلاصولی عیسی علیه السلام يهوديانو ته مینتونه کړي دي بیا ته الله خلاص کړي دي او په خپل ځان نشو خلاصولی نو دا د په دې خبره د عیسایانو رد دی چې عیسی علیه السلام نه خدای دی نه د خدای زوی دی خدای په دې چې خدای خو به غالب وي نو چې کوم انسان او کوم بنده خپل ځان د مخلوق نه او د انسانانو نه نشي خلاصولی نو هغه څنګه خدای دی چې بلې خلاصي چې خپل ځان نشي خلاصولی او خپل ځان بقا نشي ورکولی خپل ځان باقی نشي ساتلی مرګ به پرې راځي په خدای خو مرګ نه دی دا خدای نه دی او د خدای زوی هم نه دی ځکه چې زوی د پلار په شان دی په رنګ کې شکل کې بدلیدلی شي خو جنس خو نشي بدلیدلی د انسان زوی دا به انسان او د زناورو زوی دا به زناوري د ګډې زوی به ګډی او د بیزې زوی به چیلی یعنی هر جنس د خپل جنس په شان دی بچی راوړي نو چې څنګه الله پاک جل غالب دی نو پکار دی د عیسی علیه السلام د الله زوی وي نو دی به غالب چې دی په خپل ځان د بل چا نشي خلاصولی نو دی غالب نه دی چې دی غالب نه دی د الله زوی نه دی یا کمزور دی ضعیف دی کمزور دی انسان دی نو دی د الله بنده خو دی غوره بنده دی د الله عیسی علیه السلام او خدای نشي کېدی عزیز غالب دی ذو انتقام او خاوند چې کوم دی د بدلې دی ان الله بشک الله تعالی لا يخفى نپټیږي علیه په هغه باندې شیء یوسیس فی الارض پس مکه کې ولا فی السما او نه په اسمان کې نو عیسی علیه السلام نبی علیه السلام دغه عیسایانو دا تاسو کړو چې څنګه الله پاک ته ټول علم حاصل دی یعنی د الله پاک علم دا په هر چیز باندې چې کوم دی هر چیز ته شامل دی په کائنات کې د ذره ذره علم الله ته دی سمندرونو کې څومره قطرې دي دغه شمار الله ته معلوم دی څومره ونی دي دغه پاڼو شمار الله ته معلوم دي د الله په علم کې دی او پس مګه کې دنه یو میږي تور میږي په توره ګټه باندې په توره شپه کې رواني نو الله ته دغه میږي ښکاري یو ځمکه د الله د نظر نه یو څیز نشي پناه کولی بل ځمکه نشي پناه کولی او الله دغه میږي د خپو کشار اوري دغه میږي په زړه باندې عالم دی چې د په زړه کې کومه اراده د چرته روان دي نو د الله علم دا د کائنات ذره ذره ته شامل دی او الله د هر یو څیز نه خبر دی نو ورته وی عیسی علیه السلام ته چې الله کوم علم ورکړل د دین علاوه نور علم د عیسی علیه السلام سره شته دی نو هغه وی نشته دی وی الله ته چې کوم دی د هر څیز علم دی د پټ او د ښکارا د لوی او د وړوکی اسمانونو د پاس او د اسمانونو د لاندې د زمکه د پاس او د زمکه د لاندې یو څیز د الله د علم نه چې کوم دی پناه نه دی د الله د نظر نه پناه نه دی او چې کوم څیز د الله خو هغه ذات چې دغه یو څیز نه پناه تاسو د عیسی علیه السلام سره ټول علم نشته علم کلی ورلا نه ثابت علم کلی صرف د الله د لپاره ثابت دی نو دا خدای نشي کېدی دا بل دلیل ان الله بشک الله تعالی لا يخفى نپټیږي علیه په هغه باندې نپټیږي د الله نه شیء یوسیس فی الارض پزماکه کې ولا فی السما او نه پسمانونو پسمانونو کې دي کو پزماکه د هر یو چیز علم الله ته دی هر یو چیز الله ته ښکاری هو الذی هغه ذات دی یصورکم چې تصویر جوړوي تاسو فل ارحام په رحمونو کې په بچیدانو کې کیف یشا څنګه چوغاړي الله غزاد دی نو عیسی علیه السلام د خپل د مور پر رحم کې پیدا شوی د مور پر رحم کې لوی شوی دی د مور په بچیدانه کې لوی شوی دی د مور په وجود کې دنه پرورش مونتلې دی نو عیسی علیه السلام الله نشي الله هغه ذات چې نور خلق جوړي د مور پر رحمونو کې د مور پر رحم کې دنه الله د انسان تصویر جوړ کی کیف یشا څنګه چې الله غواړي کو الله غواړي چې انسان د تور پیدا شي نو تور پیدا کیږي کو الله غواړي چې سپین دی پیدا شي سپین پیدا کیږي کو الله غواړي چې خزه زنانه دی پیدا شي نو جینې پیدا شي کو الله غواړي چې نارینه دی پیدا شي نو الګ پیدا شي او بیا دن الله پاک جهون د مور په خېټه کې د انسان د تصویر جوړ کی او هر انسان ګوره مونږه تاسو ګورو هر انسان الله د بل نه جدا پیدا کړی دا لږ غونډه کې مخ 15 انچه
پدې کې هر یو انسان دا د بل نه جدا دی. هر انسان د بل نه الله جدا پیدا کړی او په مخ انسانان پیدا کیږي د الله په خزانو کې د انسانانو کمی نه راځي. د هر انسان شکل د ګوره کم چې دوه مورونه د یو مور پیدا شي جوړ واچي وته وي یو ځای چې پیدا شي نو سړی وته ګوري سړی به تیروز یار دی کې فرق نشته دی خو باغی کوم دوه فرق موږ رسول کې دوه ماشومان او شبیر یو بل مغه دواړه بل او ډیر روانو یو په ډیر روانو یو له گزاره کوله نو هغه یو په کس وو تا په چې پس نه د ولي وو دا خو دوه یګین کوم ما پیجندو بیا ما ته یو د یو په دې وګ باندې تور ټاکې دی نه پیژن بیا بل ما وګونه دي څه کولی چې کوم به تور ټاکې مې هغه مې بیا وو انا روانه تا کړه روانو نو پاغي کوم الله پاک فرق پیدا کړی انسان ته پکې مور او بلار ته پکې فرق معلوم وي نو پاغي کوم الله پاک فرق پیدا کړی دغه رنګ د دې لاس په دې ګوتو کې ور په دې یو انچ ګوته کې د حضرت آدم علیه السلام نه راواخلی تر اخیری انسان پورې په دې کرخو کې د هر انسان الله فرق پیدا کړی تومره لوی ذات ته الله په مخ کې لږ غونډه کې کاسه ده ګوره تاسو څومره انسانان دي او د هر انسان پوز شته نه پوز نشته دي د هر انسان پوز شته دي د هر انسان غوګونه شته دي د هر انسان سترګې شته دي او دا اومنه چې دا پوز په بل ځای باندې ولا ولګیل په یو ځای باندې الله پوز لګول په یو ځای باندې الله پاک سترګې لګول په یو ځای باندې الله پاک ولا سر او تندې لګول خو بیا به هم الله پاک فرق راوستي او یو انسان نه دی او سل انسان نه دی او زر انسان نه دی په کروڑونو اربونو انسان او ټول الله دی یو بل مختلف پیدا نو الله پاک هغه ذات دی ویل شي هو الذي هغه ذات دی یصورکم چې تصویر جوړی تاسو فل ارحام پر رحمونو کې په بچیدانو کې کیف یشا څنګه چې وګوره لا اله نشته دی بل اله الا هو سوا د هغه نه العزیز غالب دی الحکیم او خاوند حکمت نو نامه د دعوه شوله وروسته د الله پاک جل جلاله په وحدانیت باندې په توحید باندې دلایل ذکر شو چې الله یک یو دی نه د الله سره وړوکی شریک شته دی نه د الله سره لوی شریک شته دی نه د الله پاک جل جلاله سره په ذات کې څوک شریک شته دی او نه د الله پاک جل جلاله سره په صفاتو کې څوک شریک شته دی الله یک یوازې دی تر تنها دی همیش ته پاره دی او همیش ته پاره وي او ټول مخلوق چې قائم کړي دا الله قائم کړي دی مخلوق ځان د خپل باندې کیام نشي ورکولې په خپل ځان د مرګ نشي بچ کولې نو انسان به څنګه خدای شي نو دې کې د هغي د عقاید بطلان دي الف لام میم الله پاک عالم دی په مراد دې ټکو باندې الله هم الله دی لا اله نشته دی بل معبود الا هو سوا د هغه الحي تل ترتل ژوند دی القيوم او ټول مخلوق را قیمون کې دی نزل نازل کړي دی علیک پتا باندې الکتاب کتاب یعنی قران بالحق په حق سره مصدقا دا قران تصدیق کون کې دی لما ده کتابونو بین یدیه چې وړاندې د هغه ندی وانزل نازل کړي دی التوراۃ والانجیل او انجیل من قبل وړاندې دنه هدن هدایت للناس د خلقو لپاره وانزل نازل کړي دی الفرقان فرق کون کې د قران فرق کون کې نازل کړل چې د حق او د باطل په منځ کې فرق وکړي د حلال او د حرام په منځ کې فرق وکړي ان الذين بشکها کسان کفروا چې منکر دي بیاات الله د آیاتونو د الله نه لهم د دوی د پر عذاب شدید عذاب سخت والله الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام خوند بدلې دی ان الله بشک الله تعالی لا يخفى نپټیږي علیه په هغه باندې شیء یوسیس فی الارض بزمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې هو الذی ذات یصورکم چې تصویر جوړوي تاسو فی الارحام په بچیدانو کې کیف یشا څنګه چې غواړي هغه لا اله نشته دی بل معبود نشته دی بل اله الا هو سوا دهانا العزیز غالب دی الحکیم خاوند حکمت دی الف لام میم الله پاک عالم دی په مراد د دې ټکو باندې الله هم الله دی لا اله نشته دی بل معبود الا هو سوا د هغه نه الحي تل ترتل ژوند دی القيوم او ټول مخلوق لرا قائمون کې دی نازل کړي دی علیک پتا باندې الکتاب کتاب یعنی قران بالحق په حق سره مصدقا دا قران تصدیق کوونکی دی لما ده کتابونو بین یده چې وړاندې د هغه ندی
وانزل او نازل کړي دی التورات والانجیل او انجیل من قبل وړاندې ددنه هدن د هدایت ته للناس د خلقو د پاره وانزل او نازل کړي دی الفرقان فرق قون کې ان الذين بشغها غسان کفروا چې منکر دي بیاات الله د آیاتونو د الله نه لهم د دوی د پاره عذاب شدید سخت والله الله تعالی عزیز غالب دی ذو انتقام خاوند بدلی دی ان الله بشک الله تعالی لا يخفى نپټیږي علیه په هغه باندې شیء یوسیس فی الارض پس مګه کې ولا فی السماء نه پاسمان کې هو الذی ها ذات یصورکم چې تصویر جوړوي تاسو فی الارحام پرحمونو کې په بچیدانو کې کیف یشا څنګه چې وګوري هغه لا اله نشته دی بل معبود الا هو سوا دهغه العزیز غالب دی الحکیم خاوند حکمت دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إله العالمين زمون رازش الله زمون دوی واړه ټول ګناهونه معاف کړي إله العالمين موږ سوي سمو ووریدل إله العالمين د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي إله العالمين زمون دا درس خالص تخپل رضا وګرځي إله العالمين په خپل دربار الهي قبول او منظور کړي الله مونږ ټول ته د قرآن فهم او د قرآن پوهه راکړي الله مونږ ته ټول ته په قرآن مجید د عمل کولو توفیق او طاقت راکړي څومره کمی کوتاهي زموږ نه شوي الله مونږ ته معاف کړي الہ العالمین حاضر مجمع کې زموږ د ټولو ګناهونه څومره ګناهونه مونږ کړي ټول ګناهونه زموږ معاف کړي زموږ په ټولو ګناهونو باندې د عفو قلم راکاږي الہ العالمین حاضر مجمع کې څوک بیماران وي کورونو کې بیمار وي ټولو ته شفاء کامله عاجله مستعمره ورکړي خدای پاک څومره قرضداري د قرضونو نه اخلاص کړي خدای څومره پریشان حاله پریشانه ختم کړي خدای څومره ناحق بندیوانی د بن نه آزاد کړي الہ العالمین حاضر مجمع کې پزړونو کې د چا څومره جایز حاجتونه ارمانونه الله د خپل غیب خزانونه پوره کړي الہ العالمین څومره خلق به اولاد د نیک او صالح اولاد وته ورکړي الہ العالمین چاته د اولاد ورکړي د پرمنبرداري ورله وګرځي نیکان او صالحان ورته لوی کړي الله پاک زموږ ماشومان زموږ نارینه زنانه لوی وړ ټول دیندار قرآن خانه کې مشرانو ته مو د عزت ژوند ورکړي الله کشران د دیندارۍ ژوند ورکړي الله په زنانو مو د حیا او د عزت صادرونه راواچي الہ العالمین موږ دعا د وختو چل نه راځي رسول الله مبارک ته خپل امت ته خیر د لپاره کوم دعاګانې غوښتي پوره سبق زموږ نصیب کړي د کوم شرور نه امان غوښتي راغې موږ له امان راکړي الہ العالمین تر مرګ اخیری سلګۍ پورې زموږ د ټول مسلمانانو د قرآن او د سنت خدمت واخلي الہ العالمین تر مرګ پورې الله زموږ د دین خدمت واخلي الہ العالمین خاتمه زموږ د ټول بل خیر او بل ایمان کې په وخت ځن کدن مو د زړه په صدق سر په جبه د ټول مسلمانانو دا کلمه چالو کې لا اله الا الله محمد رسول